السلام علیکم ناظرین. نن چې کوم شخصیت تر سره نوستی مجبور سرخدي هغه څه د تعارف محتاج نه دی. د ډومیل چې کوم قابل قدر او مشهور شاعر دي د هغې نه یو دی. مجبور صاحب چې کومه شاعري دو مزاحیه شاعري ډېره کړې دو، سنجیده شاعري ښه کړې دو. دی چې کوم دی د خپلې شاعرۍ په وجه سره کله ناظرین خندوي، کله یې ژړوي او کله یې په یو سوچ باندې مجبوروي. مجبور صاحب چې کوم د معاشرې خمی دي او کومې کمزورتۍ دي هغه ډېر په خوشحالي انداز سره اجاګر کوي. نو نن موږ خوش قسمت چې مجبور صاحب سره موجود دی. د هغې سره انټرویو په دوران شو د ده نه مزاحیه سنجیده اشعار چې کوم دي هغه ښه اروي او د ده چې کومې د مستقبل منصوبې دي او کوم بوکس یې لیکلي دي او څومره چارې کړې دو په دغه باندې خبرې ورسره کړي. امید لره چې دغه د توس خوښه شي، خو که تر اخره پورې مو دغه انټرویو وکتله نو ډېر وخت مو نه ضایع کوه، ارسئ چې مجبور صاحب سره خبرې وکړي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اول خو زه تاسو د بي ان ان چې کوم بي ان ان نیوز دی دغه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو د میش دغه علاقې هغه پټ په ایرشه پټ لولینر جوتوي خپل مینواله سره خو مخوي د ټیلنت د زړه اوزه د تاسو مینواله ته ورسیږي. نو دغه د پر از د زړه د تل نه تاسو شکریا ادا کوم. مننه جی. سر ایسا تعارف محتاج نه یې او چې کوم ینګ جنریشن دا یا سوشل میډیا شي هغه ډېر دی، یا هغه سره خپل انټروډکشن وکړي په لنډه سره مهرباني وکړئ. بالکل انټروډکشن خو ډېر ضروري شی دی. نو د مخبل نوم دی ممتاز زمان جی. میرمام دی کله کوشي سره کوشي په غوړه باندې چې کوم د میش کړای دی او هغه نه علاوه یو بل خبره زه زون نه ور اټکول غوړه معذرت سره ته مې خبر کړای نه دغه څه په خپل مخاطب وي ځکه چې دا میډیا دو نو چې دا خبره حل شي کنه چې سورې د مخ شمو د خپل بچي ولا ویډیو اپلوډ کړی او ورزش کوم وړي کې بچای مې ده او جنماز یا چا ولا یو پام دی ورزش کوم مو ویډیو نه وکړه ته مې سوچ هنه و شکل مې اپلوډ کړه او خلک کمنټ شریک اول مت ذهن ته خبره و چې دا خو جنماز نه دی ورزش حالانکه شاشر نه ده خو انسان کمزور دی نو پاګه باندې اول خو زه مینواله ته دا یعنی چې کمنټس کایلش کې یو بل سره برداشت کوي چلو غلطي وشو انسان کمزور دی ضعیف دی خدای په قرآن شوی چې انسان مې کمزور پیدا کړی دی یا چې کمنټ کوي داسې مهذب طریقه باندې چې مت خپل غلطي زه خدای خلک شکریا ادا کوم چې مت خپل عیبین او د غلطۍ نه خبر کې ښه خبره ده اوی دی مو ډیلیټ کړه ځکه چې مت احساس وشو چې نو د ټوله مینوال نه زده معذرت سره معذرت بلکې نه غوړه چې هغه په غلط فهمي سره هغه شو یو کنه حالانکه مو لکه منټلی دغه ته دا یو سوچ سمجا سکین نو چې معنی ورسته مې سوچ چې کله مې اپلوډ کړل کمنټ شکل شروع مته پته و دا خو غلطي شوې ده بیا مې ډیلیټ کړه نو په مده خطر مدر نه وای دغه زما معذرت غواړم. مننه سره دا د ښه انسان صفات دي چې کله غلطي وشي نو هغه ومني او په هغې باندې معذرت وکړي. دا خو ډېره ښه خبره ده د بي ان ان دپاره یو اعزاز دی چې ته معذرت وکړه د خپلې ناظرینې نه ځکه چې شاعر چې کوم وي کنه کله به داسې مطلب سختي ځنه وشي کني شاعر او مزاج چې کوم وي هغه ډېر زیات نرم وي ځکه هغه چې وي چې دا د کام سترګې وي نو ډېر ښه دی وکړل سره چې ته معذرت خوښ ولې په دا باندې. اچھا جی تعلیم او پیشه دې کومه اختیار کړې؟ تعلیم دې څومره کړی؟ تعلیم خو مو خپل ماسټر اردو دو او پیشه خو دغه درس او تدریس سره ایجوکیشن سره ټچ خلک خدمت کی نوای جنریشن ته تربیت کی لګی چې د مستقبل شه د معاشره کارآمد او مفید کسانونه جوړ شي. جی سر. مزاحیه شاعري چې کومه ده د سوره وخت چې شاعري کړي دي دو او دغه سره چې کوم دا شوق ته راغلی و دا د سرنګ راغلی و در اصل خبره خدا دو کنه شاعري خو یو دا څه دی چې دا خو خدایوندی برخه دو کنه پیغمبر اسلام حدیث شریف دی چې شعر د حکمت نه ډاکي تقریر د جودو نه ډاکي نو دا حکمت دا د الله تعالی طرف دا خدای د صلاحیت دی یو خبره خدا دو بل دغه د چې میشته خو موروثي پته شوی و لکه میش نیکو شاعر تر شوی و د زدا کیم چې مشهورون دي علاقه ول دغه د چربته مربته د فلبدیه شاعر وکنه یم بل مشهور ور دی جدا نو هغه شاعر دی نو میشته دا موروثي پته شوی د بیا د مزاحیه هو ورسته د خبره په شروع مو سٹارټینګ د اردو شاعری نه کړایو کنه اردو شاعری نه اردو مو شاعری یو کتاب د جانے سے پہلے او د اردو شاعری مو استاد رئیس امروهی صاحب خدای دا بخشي اوس وفات ده کراچۍ ولا هغه نه بعد د حمزه بابا سره خطو کتاب شول بیا مې پښتو ته مکمله توجه ورکړه فقار بخاری دی سره کنه دغه سره نو ستیرل ورول نو حمزه بابا په وینا باندې مو مکمله او مزاحیه خو زه د معاشره چې کې غادي لکه داسې مزاحیه نه لیکو
چې هغه هسې خلک وخندوي پاشه یو پیغام پټ وي د معاشرې چې کومه یو خمای وي که نه هغه زه خلکو ته پوښتنه کوم چې یاره دا شی ټیک نه دی مجبور سرخدي نوم د دا د څرنګه خوښ کېده که ورځ دی که خنۍ سره دا خو داسې چې زه خپل تقریبا مو لسم شوه غالبا لسم شوه بالکل 1984 خبره ده که نه 1984 کپۍ مې یو ولژله افګار بخاري صاحب ته خدای دې وبخښي اوس وفات دی مو چې د مو کلام ته وکسه حمزه بابا دا نه مخکې کاته یې مغزل نو یې ډایرکټ په دمسازي باندې ویلي هوي دمساز مروت باندې کیسټ ډکه کړی مو په خپل نوم ممتاز په نوم باندې بیا مو خو بابا مې عالم و دیوبند عالم و خدای دې وبخښي اوس نشته دی هغې لکه ډېرې غا وکړه چې دا خو بده خبره ده ما کا داستو به داستو بیا مې پیر صاحب ته ویل افګار ته مو چې یار دا خو داستو چې دا کیسټونه نه ډکولی مو خو پلور عالم دی او دا خبره مش په بعد پیټم شاعر ته ډم په سترګه قتل شو اوس خلک کې خلک مهذب تعلیم یافته شه پته ورته ولګېده چې دا یو بل شاعر دی نو بیا د افګار بخاري صاحب وویل چې یاره داستو چې مو خپل نوم هڅه هوره باستی مته مې بوانه مسله وه او افګار بخاري مې چې کله په ځینو کښې شه بیا دته پته نه لګېده مو چې چلو داسې نو مته وکړه بیا د مجبور سرحدي و چې دغه استعمالوه بیا د بوانه پته نه لګي نو هغه ورځنه لکه 1984 85 نه تقریبا د مو په خپل ممتاز نوم باندې ډېرې شاعري کړې ده که نه جی د یو مزاحیه شاعر څه کوم خصوصیات پکار دي چې هغه په دغه موجود وي او دغه سره سر اتو چې کومه موضوعات دي په مزاحیه شاعري شه هغه کوم دي مزاحیه شاعر ته پکار دي چې د انتهایی سنجیده وي جی په عامه زندگی چې انتهایی سنجیده وي نو دا سړی دا شاعر مزاحیه شاعري کوشل کړی شي ولې چې په معاشره باندې ژور نظیر د سنجیده شاعر وي نو موږ خپل د معاشرې چې کوم داسې کمزوري سنګینه دي میشت کې مې غلطۍ دي دا نه چې میشت فرشتي میشت کې مې غلطۍ دي په غاب شپ خلک ته بیانول په سخته لهجه سره نه په مزاحیه چې خوان ونه او خلی پر وه خوندي او خپل غلطۍ پاته هم ته ولګي جره دا په دای لکه د غلطۍ نه د بچار نو دغه وجه د مزاحیه شاعري داسې یو د معاشرې یو اړخ ځخه مخه چې چېړه جی سر چې کومه د شعر و شاعري دو دا زده کېږي که دا د الله پاک اتکر د یو صفت دی یاره دا زده کېږي نه که زده کېدلی دغه خپلې مدرسې وایي که نه سکولي نه وایي ادارې وایي دا یو خو دا صلاحیت دی الله پاک چې چاته ورکوي یو خدایوندي برخه ده که نه ډېر داسې خلک مې لیدلي دي موږ سره یو کس و پرنسپل هم و که نه بیا ده وایي چې زه د خپلې ډګرۍ غونډې ته درکړه که د شاعري پر وکوي خو چې داسې ونه شي نو مطلب دا د الله پاک د طرف نه برخې دي که نه دا زده کېږي نه سر ماشاءالله شادی شده بچی لري هغه چې ها دا د شعر او شاعري شوق شته بچی دی کو کنه بالکل دا جراثیم په دې شته دي په دوه سره شي ډېر خلای پینټینګ هکې زه په د فیسبوک کله کله ورکوم وړي کې بچای مې چې تاسو خو مخې ته تصویر ورکې چې جوړي کې بالکل هغه شي لیکل یې هډر کړی دي کنه هغه مشر وځي هغه هم مخشه مې دیوان کاته یو لیکل یو کنه اوس ولکه دای تعلیمي سلسله لکه خبره است پړې ده خو مته پته لګي چې دا وایرس په دې شته که خوښ شاعر دې څوک دی مو خپل خوښ شاعر چې افګار بخاري صاحب ده چې هغه نه ډېر زیات متاثر آی و او که دا وایي چې د مجنون ته چې ضرورت یې ده د خدای فضل او د افګار بخاري صاحب برکات دا به خبره نه وي ولې چې دا کیسټ مار ودل اسپر لیکل صاحب دیوانه صاحب دی خاص کر د افګار بخاري ډېر خوشل یې کلاسیکل شاعري دوکانه صحیح نو بیا مو وایي چې دا شاعر بیا اورس شاعر واسطه چې مو یعنی د مساجي باندې کیسټ وکړي سلیم مروت ته مو کلام ویلی د احمد فراز ویلی دی او امین الفت ته ویلی دی کنه نو تقریبا غونډ چې څومره ګلوکارون دي غونډې ته مو کلام ویلی دی جی دا مو پښتنه خوا افسره نوٹ کړی مې وا چې تو چې کیما شاعري دو هغه کیمه شاعرونه یا سوري چې کیما سینگر دی هغه ویلی دو کنه نو بس دا خو شم سر ته خالی شعر لیکه که دغه سره ناول یا افسانه یا ډراما لیکه نظم نثر لیکه نظم نثر دوا سره لیکه ډراما مې مخکې لیکلې ده افسانه مې لیکلې دي او مضمونی نه تاکل شول دا غلکه مخکې د پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ نه یوه رساله چاپ کېدله میاشت په میاشت پښتو نو هغې ته مو لیکل کړي دي د ډومیل ادب یو ویژد مضمون و که نه او اسکرني باندې یو غار نه غوښته لکه نثر مو ډېر لیکلی دی چاپ شوی دی یا پښتو ژبه دا باندې مې لیکلی دی د اشنا زرغونه شه دی یا د بلغرو منج رساله شه دا شوی دی نو نثر مې ښه ډېر لیکلی دی او لیکلی هم او نظم دوه سره زه لیکم مننه سر د ناظرینو تو ته پته ده چې میشو کیم کتن کې دي چې هدا مرکه ویډیو پښدې چې بیا غستړي کیږي بالکل نو هغه د سوکا کول د پوره داسې تازه کلام ور و نو ډیر شاو بالکل یو نوې غونډه غزل دی چې مهرباني موجوده حالات مطابق یې وشمیره خو بهرحال چې وایي چې شعر د حکمت نه ډک وي که نه د غزل مطلب ده چې
ته مې دربان یې زه دربان ستا د چوکټ نه یمه ته مې دربان یې زه دربان ستا د چوکټ نه یمه زه خو افغان یم صاحبه ګلو بټ نه یم او زه د خدای راز یم په خپل زړه کې سفر کوم زه د خدای راز یم په خپل زړه کې سفر کوم د دې وړو وړو خدایانو تالی سټ نه یم زه د خدای راز یم په خپل زړه کې سفر کوم د دې وړو وړو خدایانو تالی سټ نه یم او خواږه کوم ترخه زغملی نشم خواږه کوم ترخه زغملی نشم څومره چې تا یم بدنام کړی دومره رټ نه یم او زه یم د عدم تشدد د فلسفې پیروکار زه یم د عدم تشدد د فلسفې پیروکار د هر گزار چل دی راځي در نه په سټ نه یم او مجبوره هلته کې سودا د ضمیرونو کېږي مجبوره هلته کې سودا د ضمیرونو کېږي زه د غټانو سره ناست چیرې په کټ نه یم ډېر ښه سر مننه اشتکي راکړه جی بله پوښتنه دغه د مزاحیه شعرا چې کوم دي اکثرې خلکو شادي بیا چې کوم پروګرامات دي هغې ته غواړي د شاعرونو نه خلکو خوند وخلي دغې ته اوس ته څه معاوضه میلاویږي که نه بس دغسې خالي خلک خوشحول کوي وخندول یاره زه خو خپل دا خو هر سړي خپل یو سوچ وي یو فطرت وي که نه موږ خپل دا فطرت دی دا سوچ مې دی د بنیادي دی وړي کولي نه چې نه سیاسي محفل ته درېمه او نه به مې مشاعره اټینډ کوم او نه داسې ورو محفل ته چې خلک مې وغواړي چې مزاحیه شاعر ده په فرمایش باندې حمزه بابا شاګرد یې که نه وایي چې په فرمایش باندې زه غزل نه وایې که نه سوا د ایویټي خیبر نه چاته موږ پروګرامونه کړي مزاحیه شاعري یا ریډیو ته مو کړي دي پروګرامونه او نوره خو زه داسې محفلې ته نه درېمه چې په فرمایش د میږ نه خلکو مزاحیه غزل یا مزاحیه ځکه چې دا میږ خپل زړه نه مخشلوي خپل زړه غږ عوامو ته رسوي دا د مو کاروبار نه دی او نه پیسې ګټلې مې څه غادو چې زه یاره په شاعري پیسې وګټم ولې چې دا یو فن دی او زړه مخشلول دي خپل زړه افګار بخاري صاحب وایي که نه چې نور مقصد د شاعري څه دی افګاره درد دل خپل جنان ته رسول دي نو خپل زړه درد دی خلکو ته رسول دي په دا میشته چې پیسې وخوري مته خو پته لګي نه ځکه چې دا محفل نه هم اټینډ کړي دي او چې چا دا کاروبار وکړي شګه ته پته وي جی سر په موجوده حالت چې د مزاحیه شاعرۍ فین زیات دي که د سنجیده یاره موږ چې سره خپل دا مو خپل پیج دی که نه هغه نه زه وخت کله کله لیکلي شکل شي یا ویډیو شکل شي مزاحیه ها ویډیو ها نشر کوو لیکلي شکل شي او انقلابي ها او روماني ها خو زه خو وایم چې کتل بالکل باروبار سره درېږي اچھا بیا سر د پښتو د ډېر خدمت کړی دی یا اردو چې د لیکل کړي دي نو د حکومت د طرفه نه یا چېرته داسې د NGO یا د بل تنظیم طرفه نه چېرته ایوارډ درته میلاو دی که نه یاره نه دی بلکې زه خو وایم چې په دا د میږ د باني په سطح باندې زه وایم چې چاته نه وي میلاو د شاعرۍ په وجه نه د حکومت نه څه میږ ته ریسپانس میلاویږي نه د بلې داسې ادارې طرف نه د پښتو ادب د خدمت چې تاسو د پښتو ادب خدمت کوئ نه دی میږ ته میلاو شوي اوسه پوره د سر سوره کتابونه چاپ شوي دي او څومره د چاپ لاندې دي کتابونه خو یو تقریبا 1988-89 چې میږ چاپ کړی و 90 غوټۍ خو مشکله ده چې اوس میلاو شي ځکه چې 2 وره ایډیشن 2-3 وره چاپ شو که نه څو کسو شاعرون نور وي سره او یو د میږ د وزیر ادبي جرګې ول دی ستوري هغه نه ولا مخبل چې بنیادی کوم کتابونه دي 3 کتابونه دي یو د اردو ول دی جانے سے پہلے او 2 د پښتو دی یو د پرخه دی او بل دی درته یادګم کنه خدا ها چاپ ته په انتظار دی خو نه وخت اجازه ورکوي نه جیب اجازه ورکوي نه مصرفیات اجازه ورکوي صحیح سر مستقبل شه د خپل ځون ته څه هدف شته چې په کوم موضوعات باندې لیکل وکړي چې تا غنې چې په دا موضوع باندې لیکل نه دي شوي یاره زه خو اوس په حال چې کوم ماحول دی کنه یا حالات دي داسې نوي موضوعات لکه جوړیږي نو مو زه وایم چې په هره موضوع مې لیکل وکړی کاغه انقلاب طرف ته وي کاغه سیاست طرف ته وي کاغه مزاحیه طرف ته وي چې په کومه طریقه وي خو چې عوامو ته موږ د خپل زړه غږ موږ د خپل زړه مخصوصات ورسوي چې دا 4 وشوه دغه متعلق موږ د مخصوصات دي د متحفظات دي او تاسو حمایت موږ ته بچار ده نو هغه 4 چې د پښتنې خلاف کیږي د امن خلاف وي د هغه موږ خلاف وي سر یو د توسته ځواني شاعري و او یو د اوس موجوده شاعري دو مینه نو خپل بیا خامخا ځړینه بدیږي دا ته پس نظر کسه دا شاعري دو کنه دو دا اوس یاره د موجوده شاعري د 3 قسمه ده
موجوده چې د کومه دغه شاعري چې مته روشي اکثر مته ډېر رسي که نه چې ته ټپیر ته ولیکه دا شاعر ته ولیکه دا ټریک باندې ولیکه چې زه سټوډیو طرف په ذریعه سټوډیو شو ووایم اوس خو لکه نه ګلوکاري شته نه شاعري شته اوس خو ډېره عجیبه خبره ده خالي خوله ته په اواز نوره مشونه چار دو ا د دمساز مروت مایک نه بغیر شاعري کړې او اوس چې کومه دوکانه 100 کیلومتر سره ده شو نو اوس خو دا شاعري خو زه شاعري نه ګڼم بلکې دا خو زه وایم چې د شاعري په نوم باندې یو بدنما داغ دی بلکې پښتو ته نقصان رسول دي پښتو ادب ته ادب چې ور ادب شو نو به ادب اشعار خو په داسې په چار نه دو نو د نن سبا شاعر ته چې زه کسه دا اول خو دا شاعرون زه نه پوهېږم چې دا څرنګه شاعرون دي جی مننه سر ډېر وخت مو د نه وخوسته مننه دې کوم په آخر شي ناظرین ته که په رخصتي شي داسې چېرته کښلی یو نظم ور به وی یاره ناظرین مې ډېر ستړي کړل جی او دوی زه دومره برداشت کړه حالانکې زه یې برداشت کولی نه یم او دوی زه شکریا ادا کوم ډېره زیاته شکر ځکه چې عوام د ته ډېره مینه راکړې د عوام د دوی مینه برکت دی چې دغې مقام ته مې رسېدل دا صرف د عوام دا مینوال چې مشکین دي دغه برکت دی نو روماني غزل یو ته پیش کوم مننه ځکه چې شاعري ویایي روماني غزل ته که نه اوس میږ انقلاب په شروع وسته که نه نو یو غزل دی په انا مخ څو شعرونه دي چې بیا سحر وختي باران ته ناسته ده بیا سحر وختي باران ته ناسته ده کېږي یې ګرمي باران ته ناسته ده او وروځو په محراب یې څاڅکي پرېوتل وروځو په محراب یې څاڅکي پرېوتل خال یې ورانوي باران ته ناسته ده خو څومره لیونۍ ده ورته ګورئ خو څومره لیونۍ ده ورته ګورئ خو څومره لیواني باران ته ناسته ده خو نه مني مجبوره کیسه نه مني نه مني مجبوره کیسه نه مني مور یې سپکوي باران ته ناسته ده او غزل مطلب ده چې یو د په سر د تور پټکي ډېره مزه کړې ده یو د په سر د تور پټکي ډېره مزه کړې ده بل د پوزې میخکي ډېره مزه کړې ده او د پښتون حسن د کلتور واړه حقوق پیژنې د پښتون حسن د کلتور واړه حقوق پیژنې د غوږ والی د یقیني ډېره مزه کړې ده او 12 کلنه شوه بیخي په نظر نه رادرومي 12 کلنه شوه بیخي په نظر نه رادرومي دغه پوخ سطر یې بیخي ډېره مزه کړې ده او له پښتنو سترګو یې څاڅکي د حیا سکېږي له پښتنو سترګو یې څاڅکي د حیا سکېږي بل یې د شونډو خاموشي ډېره مزه کړې ده او نن زما نوم چا ورته واخیستو او ویې ویل نن زما نوم چا ورته واخیستو نو ویې ویل کلي کې دغه یوه سړي ډېره مزه کړې ده نن زما نوم چا ورته واخیستو نو ویې ویل کلي کې دغه یوه سړي ډېره مزه کړې ده او بیګای کور کې مورکۍ ته داسې غلی وویل بیګای کور کې مورکۍ ته داسې غلی وویل د مجبورګي د غزلګي ډېره مزه کړې ده بیګای کور کې مورکۍ ته داسې غلی وویل د مجبورګي د غزلګي ډېره مزه کړې ده سر ډېره مننه چې دا قیمتي وخت تېر وکړه په دا ګرمي شی یو جهان مننه مهرباني زنده باد توسې نه ډېره شکریه بي ان ان نیوز نه ډېره شکریه ډېر ښکلی پروګرام ډېر ښکلی پلیټفارم دی د پښتنې د پښتو ادب دپاره نو تاسو زه ډېره شکریه ادا کوم خو پښتنې تاسو دا ووایم چې د بي ان ان فالو کوئ دا یو داسې پلیټفارم دی چې دا شو تاسو ته هر قسم ریفریشمنټ سامان ورته میلاویږي او حالت حاضر چې کوم کرنټ افیر دي دغه نه خبروي هر قسم د معاشرې پهلو نو تاسو بي ان ان نیوز فالو کوئ او کسه یې خپل روټین شیر وولی ډېره مننه یو جهان مننه جی دا و مجبور سرحدي صاحب چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړی و د تاسو نه ډېره مننه چې دا را په وړاندې سره پوښتنه شولای یم دا قسمه نور ویډیو د پوره تاسو چینل فالو کولی شئ ډېره مننه الله پامان